أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال وقال أحد من السالكين دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹایا ہم نے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹایا ہم نے زیر خنجر بھی اے پیغام سنایا ہم نے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام اور باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے درود شریف بولو ایماندار معزز علماء کرام او د دې باندې مسلمانانو په کورونو کې پردنشینو خویندو میندو زمونږ د راجمع کېدو مقصد زمونږ رور وقاص صاحب هغه تاسو ته بیان که چې ستاسو دې کلي کې یو سبا ختمونه دي دا یو خوشحالي ده دویم زمونږ د محترم مشر مولانا حبیب محمد صاحب بچے هغې درس نظامی تکمیل ته رسولی دی نو دا دویمه خوشحالي او یو دریمه خوشحالیم ده چې هغه مولانا حبیب محمد صاحب چې هغې سکول کې ډیوټي کوله او د هغې ریټایرمنټ دی هغې د هغه چې څونه عرصه د هغې ډیوټي وه هغه پای تکمیل ته ورسېده دا ګڼې خوشحالۍ دي بعضې خلک په خوشحالو کې نورې کیسې کوي د دیندارو خلکو سوچ دای چې یاره مونږ سره زمونږه چم گاوند زمونږ یاران دوستان عزیزان په دې خوشحالۍ کې شریک شي
او په دې خوشحالۍ کې زمونږ د دې پروګرامونو نه د خلکو جولې ته هغه خیر منتقل شي او د نورو خلکو په زندګۍ کې هم څه ناڅه بدلون راشي. دا یو ډېر ښه سوچ دی او یو ډېر ښه ترتیب دی او دغه دپاره د عربو یو بهترینه مقولم ده چې خیر الناس من ينفع الناس. په خلکو کې غوره خلک هغه دي چې هغه چاته څه فایده ورسوي او په فایدو کې غټه فایده دا فایده ده چې یو سړی د همیشه عذابونه د جهنم د عذابونو نه د قبر د عذابونو نه هغه ته نجات ملو شي. نو څوک هم چې دا سوچ او فکر کوي نو اصل انسان دا دی. بیا محترمو دې علاقې ته خو مونږ بار بار راغلی یو. زمونږ قاری طاها صاحب دی، وقاص صاحب دی، حبیب محمد صاحب دی. هغې ویل چې زمونږ پروګرام کې به حاضري کې نو سبا ته زما بل ځای کې بیانو. نو یې که راله حاضري ګرانه وه نو ما یې زه به مازدیګر ټیم کې راشم، زه یو له 7 منټه خبرې به وکړم، زه کې به نو خوشحالۍ کې به شریک شو. نو هغه دی پکې دا ټول کلیوال هم مونږ ته راجمع که الله دې کلیوالو ته هم جزای خیر ورکړي. او دا یاد وساتئ محترمو، دینی خبره اورېده د دې ډېر فواید دي. امام ابواللیث سمرقندی رحمت الله علیه هغه یو مقام کې لیکلی دي چې د یو دینی مجلس کې ناسته چې ده که نه دا د زرګاو غلطو مجلسونو د پاره کپاره ګرځي. خبره مو خیال ته رانله؟ زما خبره باندې تاسو پوه شوئ؟ یو دینی مجلس کې ناسته په صدق سره د عمل په نیت سره د دې نه مخکې تا د شرابو یو بلاشي مجلسونه اټینډ کړي، د بې حیایۍ مجلسونه، د بې دینۍ مجلسونه، لکه د زرګاو په زرګاو دي، خو ته یو دینی مجلس ته رالې چېره د زندګۍ هېڅ پته نه لګي. ځکه دا ګیر ناګیر اعلانونه دي، دلته پلانکې وفات شو جنازه به یي، نو هلته پلانکې وفات شو نو جنازه به یي، نو دا اعلان به زمام کیږي. لکه دا خو ما ډېرې کاتی کړي. د غلطو مجلسونو کې مې شرکت کړی دی، د شرابیانو مجلسونو کې مې شرکت کړی، د بې حیایۍ محفلونو کې مې ناسته کړې ده. یره نن پکې زه دینی مجلس ته ورځم. او امام بخاری رحمت الله علیه د داسې د علم او د دین په مجلس کې د ناستې په باره کې یو حدیث ذکر کړی دی. او امام بخاری رحمت الله علیه د علم فضائل بیانوي، کتاب العلم کې کله فضیلت د علم، کله اهمیت د علم، کله د علم د پاره سفر، د علم د پاره سخت برداشت کول، د دینی مسلې تپوس کول. سړی ناست دی او د دنه څوک د مسلې تپوس کوي، او سړی ولاړ دی څوک د دینی مسلې تپوس کوي، په حالت د احرام کې دی څوک د دینی مسلې تپوس کوي. د علم سره متعلق ګڼه حدیث ذکر کړي دي. نو هغه صحیح بخاری کې دا حدیث هم ذکر کړی دی چې یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کو، درس کو، 3 تنه په دې لار تېرېده، 3 تنه په دې لار تېرېده، دا یو تن راغی، د ویره دا خو وعظ شروع دی، بیان شروع دی، درس شروع دی، په دې مجلس کې ناسته پکار ده. هغه بل تن هغه چې دی خوا راغی که نه، هغه وی که زه اوس واپس کېږم دا خلک به راپسې په شا شا ګوري. نو هغه هم کېناسته، خو هغه د شرم د وجې کېناسته. هغه دریم تن وی زه دې مجلسونو ته اوزګار نه یم. داسې خلک په مونږ کې هم 3 قسمه یي. ګورې ښه، دلته کله یو ملګري اعلان وکړي ایماندارو دین کې کامیابی ده او دین به په محنت سره راځي او دې محنت باره کې به خبره کېږي، څوک به ځای نه ګوري، ایثار شي الله به اجر درکړي. نو څوک خو فوراً وتښتي. د بعضې ملګرو د تلو کوشش او د تلو ارادې کړي، خو چې وګوري که نه
چېر دا خلک را پسې په شاشه ګوري زه کې بنو او څه خلک یې هغې وینه یاره دا خو ما باندې الله یو رحم وکړه داسې یو مجلس ما ته الله مهیا کړه چې دې سره زما زړه وینځلي کېږي دې سره زما د زړه زنګ پاکېږي دې مجلس کې ما ته د ایمان او د نیکو اعمالو د آخرت د قبر حشر خبرې کېږي دا مجلس خو د پرېښودو نه دی داسې کېږي خو دا کم تن چې د شرم د وجې کېني که نه دا هم د کمالاتو نه خالي نه دی ښه زموږ دې نږدو علاقو کې یو ډاکټر و هغه به ډیوټي کوله دی ثوابې طرف ته ښه تعلیم یافته تن او ښه پوهه تن و خو زموږ بعضې خلک دا پښتانه وي د لمس یار ډېر خوږي که نه د لمس یار پېژنئ که نه چې تا ته د بل چا په سر چغلي کوي لکه دې سړي خوا ته مه ورځه او د ده خبرو ته غوږ مه ږده دا پرېږده او دا چل دی او دې دا مني او دا نه مني او دا قسمه خبرې په دنیا کې چلیږي ډېر خلک ته اثر والي ښه خو دا یادو ساتې که ته د لمس د یار نه متاثره شوې که نه او تا په اعتماد وکړه او ته د خیر نه محروم پاتې کې دغه یار د سبا د قیامت پر د عذاب نشي بچ کولی یادو ساتې محترم ډاکټر صاحب زما د لمس بلا یارانو دلته هسپتال کې مې ډیوټي وه دلته یو مسجد و دلته یو ډېر ښایسته عالم و به قرآن خلکو ته لوستو قرآن به بیانو نو ما ته د لمس یارانو ویلي چې ګورې هر څه کوه د جومات کې خو مونځ کوه خو ګورې د دې عالم درس او بیان ته کښېننې ښه الله اکبر داسې مسلمانان هم ملاویږي په سپینه جامه کې هم ملاویږي خو دا ناشنا خبره نه ده مونږ د دک عالم چې د درس او د بیان نه دا خلک په چاته غوږونو کې پس پس کوي خلکو ته زړونو کې وسوسې اچوي دغه عالمي دین ته د تسلی دپاره وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تمام انبیاو کې لوی شان والو د نبی علیہ السلام مقام ته د چا مقام نه رسیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان ډیر اعلی شان ډیر بالا امام الانبیاء ساقی کوثر صاحب قرآن صاحب معجزات کثیرہ شفیع المذنبین شافع محشر صاحب معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکه کې کله د دین مهنت شروع وکړه د اقرا حکم وته شو اقرا لستل شروع کا او دا زمونږ د بچې چې فارغه شوه دا دی بچې تم یو پیغام دی ته به معاشره کې اوس کار کې نورې بچې هغې علم زده که صحیح بخاري اختتام ته ورساو صحیح مسلم اختتام ته ورساو تفسیر اختتام ته ورساو په دې باندې ګورې کار پوره نه شو ښه مخکې ډېر غټ کار دی او کنا وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے دانا چې بس اوس مونږ فارغه شو جی بعضې مونږ کې ملګري وي که پلان کې فارغه شه نه نه د فراغت وخت چرته دی وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے دا خو لا ډېر خلک په بېدینو کې پراته دا خو لا ډېر خلک درګاونو ته پراته دا خو لا ډېر خلک منجورانو ته روان دا خو لا ډېر خلک هغه بچو ته غاړو له تارونه اچوي دا خو لا ډېره دنیا ده ماشومانو ته په غاړو کې کنجه کې ځوړندوي دا خو لا ډېر خلک داسې شته چې د هغې نه په کور کې غلا وشي که نه هغې رواني پلان کیځی کې سړی راوتې او ښځه راوتې په نوک کې غل معلوموي په شیشه کې غل معلوموي دا مسلې خو لا نه دي رسېدلي خلکو ته لا نن دور کې داسې خلک موجود دی لغون ته طبیعت ګډوډ دی زنانم ورته وایي پلان کیځی کې سړی راوتې کوړې منترې معلوموي تعویذونه معلوموي دا لا ډېر کار په معاشره کې پروت دی ښه وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے دا مسئلہ به خلکو ته رسول غواړي اے محترمو فضلاو تا فاضلاتو تا د قرآن درس ورکوونکو ته پیغام کستا د درس نه داسې خلکي چې خلکو ته وسوسې اچوي په دې باندې پریشانه کېږم
تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، د دې پروا بن کې کله بخپل خفا نو کله پردی خفا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی نا خوشا، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قندا، ام خپل را نه خفا ام پردی را نه خفا، ولې زبا څنګه وویم چې د زهرو کې شفا، د هیچا لحاظ بساتل نه غواړي، د هیچا پروا به کول نه غواړي، سارا جہاں ناراض ہو پروان چاہیے، مد نظر تو مرضی رحمان چاہیے، فلیتک تحلو والحیات مریرا ولیتک ترضا والانام غضاب، فلیت الذی بینی و بینک عامرنا و بینی و بین العالمین خراب۔ محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام محنت شروع کنا، اللہ اکبر کبیرہ، دا سکارو شو د مکین لري یو قبیله د دوس قبیله د سیدنا ابو هريره رضی الله عنه، دام د دوس قبیله دی، دغه دوس قبیله یو مشر و سردارو هغه عمره ته راتلو، د مکی سرداران خبر شو چې دغه سړی راځي، دا سړی ډیر هوښیارم دی او مخاوریزم دی، خپل خلک منیم، کدی راغی او دا محمد صلی الله علیه وسلم د جادو ډیر خطرناک، نو اسې نه دغه د دوس قبیلی چې کوم مشر دی کنه ابو الطفیل عامر الدوسی غالبا دا نوم دی، نو که دی خراب که نو دی بځان سره نور خلک خراب کی، داسې کار یې وکړه یو وفد تیار که، یو ټیم تیار که، او چې مثلا دلته کې دکه د دوست قبیلی دا مشر راځي عمرې ته، نو لرې چوک ته ورته دا وفد مخکې نه استقبال ته ویسته، سو اکرام یې موله وکړه، خوراک څښاک کجوري اوبه وغیره، بیا ورته وایي چې زمونږ د راتلو مقصد دا دی چې مونږ خبر شو تاسو عمرې ته را روان یې، خو زمونږ په مکه کې یو نوجوان دی خطرناک جادوګر دی، ته به په ځان پوهېږې نه، څه خبرې اترې به دله وکړي او بس ذهن به دله ګډوډ کړي، هغه وایي چې دونه ماته مخې ته راغلي او دونه خیرخوا مې دي، هغه وایي زه به داسې کار وکړمه د خپلو غوږونو کې بس مالوچ مالوچ ورکړمه، نو زه دغه جادوګر آواز به په ما باندې نه لګي، د ګور دا د لمس یاران ولا لار ته هلته ووته، هغه متاثره کړ، یاد ساتئ د لمس په خبرو کې مه راځئ، بس چې کوم ځای کې څوک د الله او د الله د رسول خبره کوي هغې ته غوږ دی، او که نه څه کیسې د باچا کیسې او د جمجا کیسې او پلانکي هوا کې روان و، پلانکي په کټوې کې کلې را بند کو، په جام کې کلې را بند کو، او دا چلو شو سو اخوا دیخوا، بعضې وخت کې دا کیسې بعضې خلک کوي، بوډۍ مړه شو که پنچور ورغی او د شپې ته کفن را پټو غوږ شه کیسې ته هلکه، دا خو دین نه شو که نه یاره، دا یادو ساتئ محترمو، زمونږ د دین اسلام د خصوصیاتو نه دا ده چې زمونږ د دین اسلام هره خبره دا به مستندي، د هغې به سندي چې سندي نه وي که نه ابه دین نه وي، بس الاسناد من الدین، ابن مبارک رحمت الله علیه وی الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، که چرته په دین اسلام کې سند نه وي که نه بس چا به څه کیسه بیانوله، چا به څه کیسه بیانوله، څنګه چې کیسه ګو خلک بیانوي او مونږ او تاسو وله ښکلې غوږې ښودلي او لا اواز ورکو سبحان الله، د غلطو خبرو تایید موږ تاله به کله کله ډېره د دین خبره ښکاري، تا به ټول عمر هغه د دین خبره اورېدلي، خو چې سند پسې ځې 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 نو بیا پکې سم دي، ډېرې کیسې شته، مونږ او تاسو خپله ډېرې بیان کړي دي، مونږ به کیسه بیانوله جړل به مو ورسره، خلکو به م جړل، په قرن کې یو ډېر لوی بزرګ و بلکل پکې و، دا خبره صحیح ده، اویس قرني رحمت الله علیه، دا کیسه ما خپله ډېره بیان کړې ده، ډېره مې اورېدلې م ده، جړل به مو ورته، چې سند یې ګوري دا کیسه په کتابونو کې نشته، یار اوس به ورسره څه کوي، یو کس خو ما سره سلام کلام پرېښود، وایي مولوي صاحب چې دا کیسه پکې نشته، هلکه زما شکر ادا کا،
مالا چې چا د دې بیان وکړو چې دا تاسو د کتابونو کې وګورئ زه د هغه شکریا ادا کوم زه ته هر کال کې یو پیره د ملاقات ته ځم چې بھئی دا خو ماته سترګې کولاو کې ښه دا خو ما ډېرو خلکو ته بیانوله ما له دې اهمیت بیان کو چې بچي ګوره یاد ساتئ داسې کیسې چې اورئ لږ معلومات کوئ سند شته او که نه دا خبره حقیقت کې ده او که نه که هسې چا بیان کړې ده نو ویس قرنی رحمت الله علیه لوی بزرگ تیر شوی دی وی چې کله هغه خبر شو چې په جنگ احد کې د نبی علیه السلام غاښونه مبارکان شهیدان شوي دي نو ویس قرنی ولګېده څه یې وکړه خپل ټول غاښونه یې ویسته دا کیسه مو اورېدلې که نه خو دا تپوس مونږ نه دی کړی چې دا کیسه کوم ځای کې ده یاره دا زما او ستا جرم دی ګورې ښه مونږ دا خبره ډېر غمونو کې او ډېر پروګرامونو کې بیان کا چې علماو ناشنا کیسه اورئ که نه نو معلومات کوئ زمونږ علاقه کې یو تن و د نن یو شپږ اته کاله مخکې ما سره رابطه وکړه جي یو غم کې مې ناشنا کیسه واورېده مولوي صاحب بیانوله نو تاسو نه مو دا اورېدلي چې معلومات یې کوئ کیسه ما اورېدلې وه خو معلومات خو مو نه کړي چې یو پیره نبی علیه صلات وسلام را میدان ته شو صحابه ګیر چاپېر ولاړ دي او نبی علیه السلام وی که په ما د چا بدلۍ نو ما نه بدله واخلئ بیا بیا وي نو په دې کې یو مشر صحابي دی عکاشا رضی الله عنه هغه را میدان ته شو وی د الله رسول زما په تا بدله ده بیا خپله بدله دی واله وی تا ماله په دې ملا ډب را کړی پیغمبر ماله په ملا ډب را کړه وی نه د الله رسول تا ماله په چوکه ډب را کړی وی منډه کې چوکه راوړیله کسان چوکې پسې لاړه وی یم په دې راله ډب راکړه وی هغه ورته وایي چې نه زما ملا ښکاره وه نو پیغمبر خپله ملا راښکاره کړه غور منډه کړه ښکلول یې شروع کړه څومره ښایسته کیسه ده که نه دې پسې بیا نعتونه هم جوړ شوي وویل عکاشا چې بده لخله ماله تا نه زه پاک رسول الله نه ته دا ما نه هغه کلیوال تپوس وکړو هغه مرګي زما خیال اوس وفات شوی دی بیا ما یو کتاب د هغې فهرست واقعات او کرامات او د پیغمبر شان او دا مو کته بل کته بل کته بل کته اخر کې یو کتاب کې میلاو شوه دا کیسه چې کم کس بیانوي که نه دې دا د خپل پلار نه بیانوي او دې سړي د سره خپل پلار لیدلی هم نه و دا غټ دروغجن او کذاب سړی و د دروغو کیسې جوړه کړې ده چې مونږ ته د دې خبرو پته لګي په کار دی چې مونږ خوشحاله شو دا خو بس هر سړی به چې د کیسه ګوري بس بیانوي دا په دین کې دی یاره نو محترم مسلمانانو دې ته به غوږ کیدو نو تاسو ته ما دغه د لمس د یار خبره کوله هغه د دوست قبیلې مشر هغه غوږونو کې مالوچ ورکړه راغی چې د جادوګر خبرې را باندې اثر ونه کي یو پیره نبی علیه السلام داسې ولاړ دی قرآن لولي تلاوت کوي دی سره نږدې دی خو دا نبی علیه السلام دا آواز د ده د دې غوږ کې د دې مالوچو نه م ور اخوا لږ لږ ورتلو دې ځان ته سوچ کوي ګوره عقل حرکت کې راغلی چې کله عقل په حرکت کې راشي بیا سړی تپوس هم کوي په پټو سترګو یو کیسو پسې نه روانېږي بیا نو چې کله د عقل لږ حرکت کې راوستو نو بس بیا لار سیده کېږي ښه خو چې تا بس سترګې پټې کړي دي او بس چې څوک راله څه وجي ټول زمونږ د سر تاجونه دي او که هر څه کالا بلا راله غروي او که څوک راله قرآن او سنت بیانوي هغه ځان ته سوچ کوي چې زه خو د قبیلې سردار یم څه ګیا خو نه خورم څه پسپیمو خو خوراک نه کوم دا سړی چې څه وایي که نه دا چې څه لولئ نو لږ به له غوږ کېدم خوند او مزه خو پکې ډېره ده که څه غلط څه وایي نو نه به یې اورم که نه نبی علیه صلات وسلام قرآن لوستو څونه خوند به یې کو او زموږ د مشر مولانا صاحب عبدالحسیب صاحب چې تلاوت کوو خطبې وویله او څه خوند او مزه وه پکې محترمو دلته په مانځه کې تلاوت کېږي خوند او مزه یې پکې دا قرآن چې په کوم شخصیت نازلېده او هغې بیانې نو څونه خوند به پکې څونه اثر به پکې نبی علیه صلات وسلام قرآن لوسته دغه د دوست قبیلې مشر واورېده او زندگی وله بدله کا انقلاب یې پکې راوسته نبی علیه السلام کور ته لړو دی ورپسې کور ته لړو ورې وله وډبو ای د الله رسوله ستا څه پیغام دی ستا څه منشور دی ستا څه پروګرام دی
دونه تپوس خو کوي که نه. نن چې موږ ته غوږ کې پس پس وکړي که نه چې دې حبیب محمد استاد نه ګورې ځان ساته، دې پلانکي مولوي صاحب نه ځان ساته. بس صحیح ده جی لږ معلومات وکړه. د لمس یار دې نشي بچ کولی سبا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل پروګرام منشور بیان کو او ته اې د الله حبیب مال زر کلمه وایا خسړی مسلمان شو. سړی څه شه نو دغه ډاکټر صاحب خبره مې دله کوله. ډاکټر صاحب وی چې مال د لمس یارانو داسې کیسه وکړه چې بهی ګورې دی استاد ته به نه کښېنې. وی ما به ځان ساته. و یو ورځ داسې کار شو حدیث ته تر اعظم ښه کتاب العلم مې دله حدیث ویلو. دا مې راته وی که کله کله دا خو تمهید روان دی، اوس خو بجلی راله اوس مو مسله شروع شي. ښه تقریر به زما شروع کېږي. دا خو او مخکې تمهید دی له چې د دې مجلس فضایل څه دي. هغه 3 کسان روانو حدیث مې شروع کړی و که نه. یو تنم کېناسته، هغه بل هم د شرم د وجې کېناسته، هغه بل لاړو. بیا نبی علیہ السلام څه ووی دقه حدیث دله پوره کومه. دغه ډاکټر صاحب خبره مې دله کوله، پکې د دوست قبیلې د سردار خبره راله. ډاکټر صاحب یې ماله چا پس پس کړو چې دې قرآن ته کښېننې ګورې. بس زه به نه کښېناستم. وی بیا چې رستو به مې سوچ کو وی ځان ته مې کنزل وینا وکړه چې تا ته د ډوډۍ پس پیمو وردن نه کوله چې تا له عام خلک وایي چې دی خوا مه کښېنه او ته خبره منې. کله کله موږ په دې لمسه کې راشو. ډاکټر صاحب یو ورځ دا درس په مازدیګر کېده. وی زه مازدیګر لاړم نو زه لږ لیټ شوم نو 2 رکعته رانه شوي. نو ما چې دا 2 رکعته برابرول که نه نو مولوي صاحب سلام جار باسلی و او قرآن له مخې ته ورته مکتب کې ښودی شو. دې خوا نوجوانانو پکې خدمت به یې کو، ټولو ته لایر او قرآن یې ښیو. لایر او قرآن نو زما نه شاته کسان و هغوی ته هم لایر او قرآن پروت په منځ کې. ما یې که شیرې خو ګیرې نه شوم راوتی. بیا وی زه ما وایي اوس مجبوري ده نو د الله کتابه مجبورن وورم. هغه مولانا صاحب چې قرآن کولو کو اعوذ بالله بسم الله وي یو رکوع تلاوت یې وکړو. وی په دې رکوع کې 15 خبرې دي. یو خبره دا، دویمه دا، درېیمه دا، څلورمه دا، 5مه دا. ځکه زه خو د دې قرآن نه خبرو دا یو رکوع کې دا 15 خبرې. بیا یو مسله د هغې سره نور جزیات، بیا بله مسله. وی ما هو د لمس د یار زه څونه مغالطو کې ساتلی یم، زه د دې قرآن نه څونه لرې ساتلی یم. نو ډاکټر صاحب وی بیا به زه د وخته تلم. نو 2 رکعته مونځ به مې وکړو، ځان سره مې ټیپ یوړو، نو هغه درس مې ریکارډ کړو. چې بیا ماوستن به کله ډیوټۍ نه فارغ شوم نو بس بیا مې ځان له د هغې نه لیکل کول هغه درسونه. بیا هغه درس ډاکټر صاحب یاد کړو، درس بیا کوو ډېر ناشنا. والله علم چې ډاکټر به په کومه علاقه یې اوس. خو دا هغه راته وي چې ګوره ما له په غوږ کې دا خبره چې د قرآن ته مه کښېنه، د درس ته مه ته کښېنه. نو چې تا ته وایي د قبر عذاب نشته نو راپاسه دی، دا خو غلط وایي. ته درس ته کښېنه چې تا ته وایي تبلیغ والا سره مه کښېنه، داسې ځان له کار کتلې ته راپاسه، دا خو غلط وایي. که تا ته وایي زنا کوه وایي دا مولا خو غلط دی. که تا ته وایي د سود کاروبار او روزګار کوه وایي دا خو غلط دی. که تا ته وایي مونځ کوه، قرآن زده کوه، جون برابر کا، دا قرآن زده کا، عقیده دې برابر کا، ته بیا هم داسې سړي ته نه راځي. نو محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا 3 کسان کېناسته، امام بخاری دا حدیث په کتاب العلم کې ذکر کړی دی. نو نبی علیہ السلام اخر کې وفرمایل د دې مجلس فضیلت مې دله شروع کړو. نبی علیہ السلام اخر کې وفرمایل د 2 تنو چې د مجلس د وعظ او د بیان کې ناسته وکړه. خبره دې نه شروع شوې وه که نه؟ که نه یې را شوې وه؟ تاسو پکې ډېر لرې لرې لړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل د 2 تنو چې کوم ځای کېناسته مجلس کې د وعظ د دین مجلس کې کېناسته، د 2 تنو ته الله رب العزت په خپل رحمت کې ځای ورکړ. 2 تنو ته دینی مجلس کې کېناسته، د صحیح بخاری حدیث دی. د بل تن د داسې مجلس نه مخ واړو، الله هم ترې نه مخ واړو. د داسې مجالس نو دا په موږ د علماو غټ احسانات دي چې موږ ته داسې مجالس جوړ کړي. دا په موږ د تبلیغ والا غټ احسانات دي چې موږ ته راځي د ایمان او د یقین او د دین او د اسلام خبره کوله کا دې سرسونه فایده وشي. محترمو داسې مجالسو کې موږ او تاسو ته د آخرت خبرې وشي، د ځنکدن خبرې راله وشي. اے محترمو مسلمانانو، حبیب محمد صاحب د دې علاقې یو بهترین عالم دی، د ای والد محترم
دغې په دې علاقو کې ډېر خدمات مونږه چې دلته چې ته د خواوشا کې د ګدر کې او د جمال ګړی کې او د خواوشا کې د حبیب محمد صاحب تعارف کوو. بعضې ملګري چې نه پیژني چې مونږ ورته د هغې د والد صاحب تذکره وکړو نو د حبیب محمد صاحب نه د هغې والد صاحب ډېر خلک پیژني ماشاءالله. دا هم د هغه نیکانو د صالحانو اثراتي. بیا زه ملګرو ته یم د حبیب محمد صاحب کې ښه ده چې د مجلس کې غالبا نشته که نه که څادر یې ځان ته وکړي ښه ده چې نشته محترم. ورنه حبیب محمد صاحب تاسو سره څونه وخت تیر شو دلته مدرسې ته راشي مونږ سره غټ غټ علما مشران طلبا هغې وي دا کاکا څوک و دا شو مې نه ورکوي چې زه عالم یم پخوانی عالم یم او ځان ته خپل شو او بل شان ګرځېدل او سیده ساده انسان او دا د ایمان والا صفت دی. نبی علیہ السلام فرمای المؤمن غر کریم مومن سیده ساده ای مسلمان سیده ساده. دغه وصف په مولانا حبیب محمد صاحب باندې بالکل ډېر پټ سیده ساده انسان د خپل علمیت اظهار نه ماشومانو سره د ماشومانو ګپ لوی سره د لوی علماو سره د علماو هر چا سره ناس په زړه کې بغض نه ساتي حسد نه ساتي فرقواریت پکې نشته چې د دې مولا خواته ځم د دې مولا خواته نه ځم. نن خو مونږه د فرقواریت تباه او برباد کو محترمو ښه هلکه دغه دیوبند والا دي او دا بریلیان دي الله اکبر کبیره. ماله خو ډېر تکلیف میلو شي یار ماله خو ډېر تکلیف میلو شي دا چې څوک وي دا بریلی دی دا دیوبندي دی ما باندې خو داسې دا بوج غونته راشي چې لکه حرم مو یو دی الله مو یو دی رسول مو یو دی مونږ مسلمانانو له یو نه یو یاره. نو حبیب محمد صاحب کې د دې څیزه چې دی زه دیوبندی یم او دا پلان کې بریلی دی یا زه بریلی یم او دا پلان کې دا دی نه جي نه نه بس مونږ کلمه ګویو زمونږ او ستاسو رشته لا اله الا الله رشته ده. بعضې علاقو کې پرې دشمنۍ جوړې دي ښه دا جمعه د دیوبندیانو دی او دا مسجد د بریلیانو دی ای به دې پسې مونږ نه کوي دی به ای پسې مونږ نه کوي څونه تباهي ده. نه محترمو دا یاد وساتئ موږ هر هغه چا پسې کېږي چې عقیدې صحیح ده او عمل صحیح دی که دا بریلی دی او که دیوبندی دی او که پیوندي دی او که هر څه دی مونږ نن دې څه ډېر تباه او برباد کړو. هلکه ماشوم مدرسې کې داخلوم هلکه خیال کوه د دیوبندیانو مدرسې ته ګورې وبونځې ښه د بریلیانو مدرسې ته وبوځي اکس ویړو داخلوم یې نه ښه دا پکې لا دي. ادا نن زمونږ د مسلمانانو دپاره یو غټ چیلنج دی چې کله مونږه تاسو تربیت کوو د خپل کشرانو نو چې ماشوم را لویږي دی به دیوبندي را لویږي او بریلوي به را لویږي نه جي نه نه چې مونږه مسلمانان را لوی شو هغه یو اسلامي سکالر نه یو ایندوې تپوس کړی و چې جی زه مسلمانېدل غواړم خو بیا به زه شیعه یم او که سني بیا خو ډاکټر صاحب جواب ولا ورکړ خو ما یې ښه ده چې دې ایندوې ته دا پته مخکې نشته چې بیا به په سنیانو کې زه دیوبندي یم که بریلي به یم که اهل حدیث به یم که جمعه اسلامي به یم او که بیا بریلیانو کې داخلېږم بریلی مسلمانېږم په بریلیانو کې بیا شنه پټ کی نو زیړ پټ کی نو سره پټ کی کومو کې به یم نو که بیا دیوبندیانو ته ورځم نو په دیوبندیانو کې به چا ته ورځم جمعیت علماء اسلام ته به ځم که اشاعت التوحید ته به ځم او که سپاه صحابه ته به ځم که بلې ډلې ته به ځم که بیا په جمعیت کې داخلېږم نو پاک گروپ ته به راځم که سین گروپ ته که نظریاتي گروپ ته که شیراني گروپ ته که درخواستي گروپ ته څه مو خیال غیر مسلم بیا اسلام قبول کړي بې ایمانه وای په دې خبره پوهېږې که نه مونږ به د اسلام دعوت چې دین اسلام چې د الله اسلام په تمامه دنیا کې غالب شي بس څوک به د بریل کلي اوسېدونکي څوک به د دیوبند کلي اوسېدونکي څوک به د پنجپیر کلي اوسېدونکي څوک به د شاه منصور د کلي اوسېدونکي څوک به د مرداني چا به د کوړي مدرسه کې سبق ویلي چا به د تفهیم القرآن مدرسه کې سبق ویلي چا به د پنجپیر مدرسه کې سبق ویلي دا خو بلا مدارس دي او بلا کلي دي که ته ورته وایې نه دا جمالګړی مولا دی او دا بل ساوډیري مولا دی ډلې د دواړو نه جدا جدا جوړې کړي نه جي نه موږ ټول یو مسلمانان یو ښه زمونږ او ستاسو رشته په خپل میز کې د کلمې ده. محترم مسلمانانو حبیب محمد صاحب
هغه ریټایرمنټ واغستو د زندګۍ ډیره عرصه هغه په ټیچنګ کې په پړهایۍ کې هغه تیره شوه. اوس به هغه په کلي باندې، اوس به د کلي خلک د هغه نه فایده اخلي. هغه باندې څه ذمه دارۍ وي، هغه علم حاصل کړی و، قرآن او سنت یې زده کړی و. الحمدلله هغې د علاقه کې ترتیب شروع کړی دی د بناتو د مدرسې بهترین طریقې سره. خپل بچي به هغه مدرسه کې داخله و. په مولانا حبیب محمد صاحب نه به تاسو مونږ ټیم اخلو چې دلته مونږ ته 10 منټه د الله د کتاب درس راکوي. که مونږ او تاسو د ټیم نه اخلو، دا یاد وساتئ، دا مونږ او تاسو د هغې دغه علم ناشکري کوو. او زندگی په منډه منډه تیریږي. سړی لاول نه ځان له جاب ګوري، هلکه جاب میلو شه، سکول کې کار وشه، بس ډیوټي شروع شو، سار ځه مغرمه راځه، سار ځه ماښام واپس کېږه، ماسپښین راځه. او دې کې دا دونه زندگی تیره شي لکه ریټایرمنټ. دې کې مونږ او تاسو ته د آخرت یو ترغیب هم شه چې د دنیا دا زندگی ډیره په منډه منډه روانه ده. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ربتا ربتا چھپ کے دم بدم. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے بس عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. او د پښتو غ شاعر وای د سکندې ستنې دا ټک هسې ټک مګڼه. دا ستن چې تاویږي یو ټکو کی کنه، دا موج دا بس ټک ټک کوي. د سکندې ستنې دا ټک هسې ټک مګڼه، د جون په ونه دي د تبر ګزارونه کیږي. دا د تبر گزار دی. دا ستا د شپېتو کالو دا اویاو کالو زندگی ده کنه، یو گزار ولا د سکند سره راخلاص شو نو بل نو بل. پښتانه وایي چې ګرړېږي ګرړېږي اخر اوورېږي. نو چې دا هر سکند سره زندگی ونه ته ټک 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 وی غافل تجھے گڑیال اے دیتا ہے منادی، تو کچھ نہ کر سکا عمر فضول گٹا دی. تا عمر تیر که دی گڑے دلا دی گڑیال تا تا اے غافل سونا ندا دستار پر سونا منادی دی، ندا کون کے دی د زندگی لمحه دی لاړ 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 دنیا ته راغلی وې، په هړپوس وې، بیا د منډې والې، بیا بلوغ ته ورسېدې، بیا د نکاح کېدنه واده وشه، بیا د بچي و، بیا د غوږونو درانه شو، خپې دې خوږېدې او لاس دې خوږېده، اوس ګورې کمزورې. د دنیا زندگی دکه ده. الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. نو چې مونږ او تاسو د مرګ دپاره هم تیاری کوو. دویم محترمو دلته زمونږ د هورکې فارغه شوه، الله دې علم کې برکت واچوي. نورې بچو به علمونه کړي، د دې علاقې به د نورو علاقو به دا میاشت چې ده نو بلا دنیا هغه د علمونو نه فارغه شو. محترمو مسلمانانو، نو د هغې باره کې د علم ډېر لوی مقام دی، د علماو ډېر لوی شان دی. الله تبارک وتعالی فرمایي شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. دا سورت آل عمران آیت نمبر 18 دی. په دې یو آیت کې د دې تشریح ختمیږي نه، دې آیت ته آیت الشهاده وایي. دا په دعاګانو کې هم لوستل پکار دي، د دې تلاوت هم پکار دی. دې لوستو سره ستا حاجتونه هم سر کیږي. دې آیت ته آیت الشهاده وایي، سورت آل عمران آیت نمبر 18. په دې یو آیت کې د علم شان، د علماو مقام، د علماو کار او د حق پرست علماو نخه، د یو آیت کې دا دونه خبرې ذکر شوې. یو په دې آیت کې د علم د علماو مقام ذکر کیږي. شهد الله، شهادت کوي الله، انه لا اله الا هو والملائکة، دا شهادت کوي ملائک، و اولو العلم، او دا شهادت کوي علما. دې باندې تفسیرونه والا ذکر کوي کنه چې دا علم د علماو دون لوی مقام دی. وګوره الله تبارک وتعالی د خپل شهادت د ملائکو شهادت سره د اولو العلم شهادت ذکر کا. که د دې علماو نه لوی اوچت خلق وی کنه چرته، نو دلته به سره بیا غ ذکر کړی. الله خپل شهادت
د ملائکو شهادت، د علم والا شهادت. دا د علم د علماء مقام دی آیت کې ذکر شو چې الله د خپل او د ملائکو د شهادت سره د علم والا گواہی ذکر کا. معلومه دا شوه چې د علم ډیر لوی مقام دی، د علماء ډیر لوی شان دی. دا شان د یو دنیادار نه دی، دا شان د وزیر اعظم نه دی، دا شان د ملک د صدر نه دی، دا شان د وزیر اعلی نه دی، دا شان د لوی بزنسمین نه دی، دا شان د لوی جاگیردار نه دی، دا شان د لوی خانانو نوابانو نه دی. دای گواہی الله د خپل او د ملائکو گواہی سره متصل نه د ذکر کړي. معلومه دا شو علما ډیر لوی خلق دي. دا خو الله وی موږ په دې معاشره کې داسې خلق ملاویږي اسی د خدای د رضا لپاره د علم والا او د پټکو والا او د دیندار او تبلیغیان او ګیرو والا د خدای د رضا لپاره بدی شي. دا مقام الله ورکړي. ښا دا دی علم ته خپل والدین وقف کړي وو، خپل خاندان علم ته ایستی وو، نو بس دا مقام ول الله ورک. سختې تیرې کې سبقونه زده کوا، د استادانو سخت خبرې، د استادانو وینا، سبقونه زو توالی کل کوا سکوا په نا وخت تلو د استادانو ویناګانې. پہلے میخا کو ہوا پھر مجھے میخا نہ ملا، تب کہیں جا کے مجھے بوسے جانا نہ ملا. نو دا علم دا علماء مقام پا کی ذکر شو. اوس علماء خو په دوه قسمه، یو هغه علماء چې کار نه کوي، اکټیو نه، یو هغه علماء علم کړی دی په نوم باندې علم دی، چرته د چا د غم اصلاح نه کا، مسئلے پکې بیان نکا، چرتا په محله په علاقه کې په خاده کې ډمتوب دی د دې منبر نیم आवाज پورته نکو. دک علماء نه یاد دي کې نه ذکر کوي. ښا یو علما دو قسمه، یو تا علماء حق وي، یو تا علماء سو وي. څنګه محترمو؟ علماء سو دا قرآن کې دواړه ذکر شوي. ښا مخکې مونږ کله کله دعا وخته یا الله مونږه د عالمانو په سب کې پاسه، یا الله مونږه حشر د عالمانو سره وکي. دا دعا مو ډېره کوله. بیا راته ریون کې یو مشر وي چې لکه حاجي عبدالوهاب صاحب خو دا 10 کاله 8 کاله علم نه دی کړی، نو چې مونږ د عالمانو سره حشر کې پاسو نو بیا خو بران ناجي صاحب مې جی پوه نه شوم. وایي داسې سوال نه دی پکار، وایي داسې سوال کوي چې رب مونږه د نیکانو صالحانو سره پاسه. چا سره؟ ډیر خلک شته عالمان نه دي، سبقونه نه دي ویلي، خو نیکان دي، صالحان دي، بزرگان دي، حلال حرامو کې تمیز کوي، پردی حق هغه نه خوري او ډیر په احتیاط په تقوا زندگی تیری، معاملات درستی، پردی سو سره نشته، پردی حق نه ګیری. زه به تاسو هغې مثال درکړم لکه حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه، یو لوی شخصیت تیر شوی. هغه خو یو بابو الله په فضل وکړو، نو الیاس رحمت الله علیه مجلس ته لاړو، بس غیر راکېچ کو دنیا کې ته خیر خور شو، مدارس سو. نو علما په دوه قسم، یو علماء حقی دا د انبیاء ورثه دي، ما چې کوم حدیث لوستو العلماء ورثه الانبیاء. یو علماء سو دي، علماء سو چې ټیم را لپاس کوي، ټیم علم کړي خو ورته پته ده چې دا کار ناروا دی، خو خلکو ته دا نه وایي چې دا ناروا دی، بیا خلک خفه کېږي. جي یو ځای کې زمونږ غونده بې خونده غونده ملا به نو مقتدیانو کې واده جوړ شو، نو یې ډول راوستو، زنانه وي چې ډول به پکې راولو، خوب یې ښه. الله اکبر کبیره. هغه نارینه چې ونو کې یو نارینه لږه دیندار و، هغه ویل دا به نه وښې دا ډول، زنانه ورته دا چا ویلي، وایي د استاد جي نه به تپوس وکړو. اوس استاد جي ته راغله، تپوس ته کوي، اوس دا استاد ته ډېره لویه مسله ښکاره شوه، علماء حق نه علماء سو. هغه وایي که ورته ویمه چې ناروا دی، نو بیا رانه دا زنانه او دا خپل خلک رانه خفه کېږي بیا ښه، او که ورته ویم چې روا دی نو الله به رانه خفه شي. اوس به ولې څه ویمه، سوچ یې کوو که نه، نو هغې ته وایي دا راته ووایه دا ډول ښه څیز دی که ناکاره؟ دوی ته وایي ناکاره. وایي د ناکاره څیز ښه وال پکار دي ښه، چې دا ډول ناکاره څیز دی که نه، ښوخي ووښئ. وایي نو محترم مسلمانانو دې آیت کې د علماء حق او نښه ذکر کوي، شهد الله، الله گواہی کوي، د کمې خبرې گواہی،
نو ملائک گواہی کوي، نو د کومې خبرې گواہی؟ و اولو العلم، نو دا علم والا گواہی کوي. دی به کومه گواہی کوي؟ چې کوم د ملائکو گواہی ده، چې کوم د الله گواہی ده، دا کومه گواہی ده؟ شهد الله انه لا اله الا هو. دا الله گواہی ده چې لا اله الا هو. دا د ملائکوم گواہی ده، نو دا به د علم والم گواہی چې لا اله الا هو. کومه گواہی ده؟ الله د ملائکو د علماء وی لا اله الا هو، لا اله الا هو، چې په دې کائنات کې د کائنات چلونکي یو الله، د کائنات کې نظام چلونکي دا یو الله، اسمانونه د الله، نظمکی د الله، اختیارات په د الله. لا اله الا هو. په دې کائنات کې بل حاجت سر کوونکی نشتا، په دې کائنات کې بل مشکلات حل کوونکی نشتا، په دې کائنات کې بل دینے والا ورکړه کوونکی رب په دې کائنات کې بل نشتا. نو داتا څوک دی؟ یو الله. داتا معنی د رب، دینے والا. نو څنګه څوک دا چې په لاهور کې داتا، لاهور کې داتا دا یو الله دی. ها دا چې کوم بزرگ په لاهور کې دفن دی، د نوم دی علی حجویری رحمت الله علیه، دله به داتا نه وي، موږ د داتا دربار ته تللیو، مې دا څه وای د دادا دربار ته دی، خو داتا به یو الله غني. ها داتا یو الله. گنج بخشو خزانو بخون کې الله سره خزانی دي، نو خزانه بخون کې یو الله. په کائنات کې بل گنج بخش نشتا. مرگ او جن اختیارات دا الله، بیماری را وستل دا د الله کار دی، بیماری ختمول، تبه ختمول، ټوخی ختمول، دا کار د الله دی. په بیمارو کې با ماشومانو ته کنجه کې او بندونه ناشې لکه ینه من راغله ده. په مصیبتونو کې، په تکلیفونو کې با د درگاہونو نه غیر چاپیره نه تاویږي، التب نظر و نیاز او منخت نه وړي. یو حدیث د تویم بیا دعا کو محترمو، چې دا علماو کار بدای، چې دا نظر و نیاز دا عبادت ته، دا منخت عبادت ته. اے محترمو مسلمانانو، خطیب بغدادی رحمت الله علیه الکفایہ فی علم الروایہ کی یو روایت ذکر کړي چې دوه تنه په لار روانو، په لار کې درگاه رااله، هلته منجوران ناستو، دی ته وی خالی لاسونه باندې تیریږي، قربا س نظر او منخت پیش کې، سخو پیش کې کنا، دیو ته وی مونږ سره سنشتا. نو هغه منجوران ورته وی قربا ولو ذبابا، خیر دی یو مچ راټینګ کې، خو چې خالی لا چې سیسه خو موشي کنه، یو مچ راونی سي مچ، چې پراټې نه، غلاپونه نه، تیل او ډیوې نه، شمع او حلواګانې دا نه. دلته خو خلکو خانه چیلی او چرګان او ګډان به دې درګاونو ته وړ، مشرانو ته پته یې، کشرانو ته پته نشته. الله اکبر کبیره. و یو مشر رونی سے نو دا را پیش کې، هغه یو تنویخه، هغه دا خو زه نشم کولی، دا د بل چا په نوم منخت کول دا عبادت دی. عبادت حق د الله دی، لا اله الا هو، لایق د عبادت یو الله دی. هغه وی خاطر دا نه مني چې درشو نور مرګرو ته وی سړی راټینګ کی، سړی یو وجلو. دغه روایت کې دی مړ شو دا جنتی شوخه، هغه بل ته نه مړه، دا خو وړه خبره ده، مچ راټینګ کو اداره دی درگاه منخته. دغه روایت کې راځي دا چا چې یو مج درگاه ته منخته پیش کې جهنمی شو، په یو مج جهنمی شو. چې سیو که رشا خبرو کې سیو که پس وجه چې دا مچی درگاه ته منخته که، بیا دا وړي خبرې دي، چېرته وړي خبرې دي؟ دا منخته عبادت دی. البحر الرائق ذکر کوي النظر عبادت، دا منخته عبادت دی، او عبادت د الله نه علاوه د بل چا دا کفر دی. او یې دا خبره نه ده پیر بابا علیه رحمت او اخون درویزه بابا جی رحمت الله علیه د دې کتاب دی، پای کې لیکل دا چا چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم منخته وکا، ساروی چرګوړي چرګ چیلې د بل چا په نوم باندې نامزد ک کنه، او چا علال کو نو فذابه مشرکون، دا علالون کې مشرک شو، کافر شو. دا چالي کلی پیر بابا اخون درویزه بابا پیر مانکی بابا دیری کې سړی مشرک شو. والمذبوحه میتۃ،
دکه غوښې مرداره ده. یو بله خطرناکه خبره کړې وامراته باینه په دې سړي ښځه هم طلاقه شوه. موږ وایو دا وړې خبرې دي. دا د حق پرستو علماو نښه ده. قرآن ذکر کا چې دی به هم هغه ګواهي کوي چې کومه د الله ګواهي ده، د ملایکو ګواهي ده. نبی علیہ السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، دا علما دا د انبیاء وارثان دي. نو الله تبارک وتعالی دی د حبیب محمد صاحب دا ریټایرمنټ زموږ استادو د پاره د علاقې والو د پاره د خیر او د برکت سبب وګرځي. او دا کوم بچی چې د علم نه درس نظامی تکمیل ته ورسو، الله دې د حق پرستو عالمانو په لیست کې راولي او الله دې خلکو ته خیر خور کی چې کوم شهادت د الله او د ملائکو د علم والا دی چې په هغه نهج سره رواني. او الله دې زمونږ د راجمع کېده په خپل دربار کې قبول او منظور کی. درود شریف وایي، دعا غواړي مندارو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے رب ذوالجلال دا مونږ سوویل سمو اورېد، مونږ ته پر دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ربه د دې علاقې د مسلمانانو ډېر په مینه محبت سره مشرانو کشرانو سپین روبو علماو ډېر په مینه محبت سره اے رب ذوالجلاله دې خبرو ته غوږ کېښود، دلته ستا په کور کې کېناسته. ربه زمونږ دا راجمع کېده ستا په کور کې زمونږ دپاره د خیر او د برکت سبب وګرځې. ربه اے رب ذوالجلاله ته زمونږ نه راضي شي، زمونږ ګناهونه معاف کړي. اے رب ذوالجلاله زمونږ د کوم ورونو طاها قاري صاحب او وقاص صاحب دي د دې نورو ورونو بایګانو ډېر مینه محبت سره مونږ ته په باران کې ولاړو. اے رب ذوالجلاله د دې په عمرونو کې برکت واچي، خوشحالۍ ورته نصیب کړي، د زړه تمناګانې پوره کړي. اے رب ذوالجلاله د هر قسمه آفات و بلیاتو نه محفوظ کړي. اے رب د حاضره مجمع کې د چا څه قسمه شرعي حاجاتي د غیبي خزانو نه ترسره کړي، مونږ کامل مسلمانان کړي. اے رب ذوالجلاله مونږ د حق بیانونکي وګرځې او مونږ د حق والا او ملګري وګرځې. اے رب ذوالجلاله زمونږ په خولې باندې حق خبرې راولې. ربه اے رب ذوالجلاله که مونږ نه په بیانونو کې څه کمې کوتاهي شوي، اے ربه مونږ تا نه معافي غواړو، مونږ ته معافي وکړې. ربه اے پاکه پروردګاره زمونږ د ملک پاکستان حفاظت وکړي، د تمام اسلامي ملکونو حفاظت وکړي، د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي. اے رب ذوالجلاله مونږ مسلمانانو کې اتفاق اتحاد راولي، دینی قوتونه په خپل میس کې متحد او متفق کړي. اے رب ذوالجلاله اے پاک پروردګاره په تمامه دنیا کې د اسلام جنډه بلند کړي. اے رب ذوالجلاله زمونږ زړونه د حسد نه، د بغض نه، د کینو نه، د نفرتونو نه پاک کړي. ربه اے رب ذوالجلاله مونږ خپل کامل بندګان وګرځې. مونږ د نه هغه سوال کوو ربه کم سوالونه چې د نبی علیه السلام کړي، کم خیرونه چې د نبی علیه السلام غوښتي زمونږ په یې کې حصه وکړې. ربه مونږ د هغه تمامو شرونو نه پناه غواړو، د کومو شرونو نه چې نبی علیه الصلاة والسلام پناه غوښتې ده. اے رب ذوالجلاله تا چې په مونږ کوم نعمتونه کړي دي، اے رب ذوالجلاله مونږ نه دا نعمتونه مه لرې کړې. ربه تا چې مونږ ته کوم عافیت را کړی مونږ نه دا عافیت مه اړې. ربه مونږ باندې اچانک عذابونه مه راولې. ربه یا الله ته مونږ نه مه خفه کېږه، یا الله مونږ نه مه ناراضه کېږه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.